او د دې کار نه او یریږئ چې تاسو کافر خپل دوست جوړوئ. ځکه کافر که هغه ډیرم تا سره ښه شي خو هغه ستا د عقیدې ستا د دین دشمن دی او هغه د الله دشمن دی، عدو الله ورته ویلی کیږي. نو چې هغه الله سره دشمنی کوي نو د انسان د پاره بیا خاص کر د مسلمان د پاره دا د لستوڼې مار دی. محض د خپل خوشحالی د پاره هغه سره دوستی نه د کول پکار، د الله خوشحالی د پاره دوستم جوړول پکار دی او د الله خوشحالی د پاره دشمنم ځان د پاره قتل پکار دی. د الله دوست هغه دی چې کم تعالی د الله د احکاماتو تعلیمات درکوي او دشمن هغه دی چې تا د نیکۍ نه منې کوي نو د سره دشمني وکړه دا روا ده. په حدیث کې راځي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائن وی انسان با د قیامت پورز آغا چا سروی چې چا سره محبت ساتي. که یو سړی نیک سړی سره محبت ساتي هغه سره بی، که بد سره محبت ساتي هغه سره بی، که کافر طریقې اختیاری نو هغه سره بی، که د کافر پر لار روانی هغه سره دوستی کوي هغه سره بی. په یو روایت کې راځي یو سړی بني اسرائیلو کې وي د موسی علیه السلام نخرې پیښې به کولې، عصا به یې راواغسته او چې مړ شو د محشر په ورځ الله هغه فیصله د جنت هغه چې کله وفات شو الله فیصله د جنت وکړه. الله ته فرمایي اے یا رب وی دا خو هغه بنده دی چې د خو ما پسې خنداګانې کولې زما نخرې پیښې کولې. نو موسی علیه السلام ته رب وی اے موسی وی ځکه خو مې وبخه، وی ځکه خو مې دله نجات ورکو چې ستا نخرې پیښې کولې، په نخرو پیښو دې بخي خو چې کله مکمل ځان هغه طرف ته کړي نو الله به ستا بخنه نه کوي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمائی وی د نیک سړی مثال وی د مشکو دی. وی کدی چرته دکاندار للاړ شي مشک تنوالی امم د ته فایده ملو شوا خو که مشک تیوای نغستو خوشبو خو ورته ملو شو کنه. او وی د بد سړی مثال وی د بټه والا دی. وی کله یو سړی بټه ته لاړ شي وی که اور ته نږدې شو جامې سوځي او وی که اور ته نږدې نم شو نو وی بیا هم د هغې توروالی د په وجود پاتې شي. نو که بد مجلس کې کینی د هغې نحوست بیا هم ستا په وجود کې پاتې کیږي. په روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو ځل ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو وی اے ابو ذر وی د ایمان د مضبوطولو دپاره کم یو عمل بهتر دی؟ ورته وی الله د الله رسول ته زیات ته دی علم دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمای وی که چرته دوستی کې امم د الله رضا د پاره وکا او که دشمنی کې بغض ساتي وی هغه کې خپل ذاتی مفاد مساتا امم د الله رضا د پاره دوستی وکا او د الله رضا د پاره بغض وساتا. په بل یو روایت کې راځي وی الحب لله والبغض لله وی دا د الله په نسبت ډیر زیات خوښ عمل له. کفار سره ظاهری دوستی چې کله سړی کوي بعضې د دنیا مفاداتو د پاره نو د زړه نه به نه کې ظاهري هغه معاملات ورسره بیا ټیک دي خو د زړه دوستی ورسره ټیک نه ده. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته وی نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمای وی د محشر په ورځ به الله تبارک وتعالی وی مؤمن ته راښکته شي او وی د خپل شان مطابق د ده په دې اوږه باندې بلاس کیدي ورته به وی د پلانې ګناه دې نه ده کړی وی الله بالکل مې کړې ده وی بله دې نه ده کړې دی به وی چې یاره اوس به زما دا ګناه ښکاره کیږي زه به د قام په مخ کې د کور په مخ کې د خلکو په مخ کې شرمېږم
الله به ورته وایي زه بنده دا ګناه مې درته معاف که په نیکو مې بدله کا. او وی چې کم منافق دی کم کافر دی وی د سره به دا معامله نه کیږي. وی د بدو اعمالو ندا اواز به عام کیږي او ټولو خلکو ته به د ګناه پته لګي چې دی په دې فلانې ګناه کې مبتلا و. امام ضحاک رحمه الله د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی. وی قریشو په بیت الله کې وی یو بت داسې جوړ کړو چې هغې ته والی اچولې وې او د پاسه پې د شتر مرغ انډې ایښې وې. نو دی به هغې ته عبادت کولو سجدې به یې لګولې. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ورته فرمایي وی تاسو د خپل پلار نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام وی د هغې دین هم پرېښی دی. او وی نه وی مونږ خو دین نه دی پرېښی وی مونږ خو الله ته نږدې کېدو دپاره وی د دې شیزونو عبادت کو. نو د دې شیزونو عبادت وی ځکه کو چې الله ته نږدې شو. نو دا هغه طریقه ده چې کومه الله ناخوښه کړې ده د هغې په ذهن کې هم دا دی چې مونږ الله راضي کو. تبا محترمو الله تبارک و تعالی چې کله نبی کریم صلی الله علیه و وسلم را لېږلی دی نو هغه رحمت للعالمین دی. د ټول عالم د پاره هغه رحمت را لېږلی شوی دی. ځکه چې کله د غیر مسلمو تعلیم وګورې نو هغې سره یې همدردي کړې ده. غیر مسلمو اذیت ورکړی دی چې د خپل کور وطن نه یې ویستی دی کلي نه یې ویستی دی. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته فتح ملاویږي نو هغه چې کله مکې مکرمې ته راځي وی لا تسریب علیکم اليوم پریدا خو پریدا بدله خو پریدا بلکې هغې سره د احسان یو سلوک کوي. او کله چې کم قوم نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره ظلم کړی دی هغې چې د قیدیانو په شکل کې راځي نو هغې له دومره ادب او تعظیم او مینه ورسره کوي چې دومره ادب خپل پلار هم د خپل بچي نه کوي خپل بچی هم د خپل پلار نه کوي. نو دومره یو بهترین نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د اخلاقیاتو یو نمونه ظاهره کړې ده. بیا کدی نه پس ته ژوند د صحابه کرامو وګورې د خلفای راشدینو خاص کر د عمر صاحب دور چې کم ذمیان غیر مسلمه پاتې کیږي د بیت المال نه هغې دپاره وظیفې مقرریږي. اسلام یو داسې تعلیم ورکوي که غیر مسلم هم دی نو د هغه باطل خدایانو ته کنزل مه کوه هغې له اذیت مه ورکوه ځکه دا خو جاهل خلک دي ستا حقیقي رب ته به کنزل شروع کي. صحابو دور دا د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم پیلنی شاگردان نزدې شاگردان که چرته څه غلطي به راغه څه خبره به راغه نو ډایرکټ به رجوع نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته کوله. هغې داسې ځان قربان کړی د الله رسول نه داسې ځانونه قربان کړي دي چې خپل اولاد یې پرېښی دی خپل کلی وطن یې پرېښی دی مال دولت یې پرېښی دی. که جهاد کې چرته پلار بچي ته مخامخ کیږي بچې پلار ته مخامخ کیږي نو هغې په دې سرپه نه کوي چې دا مې زوی دی دا مې پلار دی. هغې دا وایي دا د اسلام او د کفر جنگ دی. که چرته پلار کافر دی نو زوی مسلمان دی که زوی کافر دی پلار مسلمان دی نو یو بل سره چې تصادم راځي جنگ کې مخامخ کیږي نو د دې لحاظ نه ساتي چې دا رشته ده بلکې هغې خپل نفس خپل ځان قربان کړی دی د الله رسول نه. نو د اسلام تعلیماتو کې د صحابو ډېر لوی معیار دی. حدیث کې راځي وی اصحابي کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه کرام وی دا د ستارو په شانتي دي چې کم یو صحابي له ورځي نو وی تا ته به یو لاره د هغې نه ښکاري. او نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي وی لا تسبوا اصحابي وی زما صحابو ته کنزل بدرد مه کوئ. داسې خلک را پاسېدلي دي چې صحابو پسې خبرې کوي. مونږ چې نن دا دین زده کړی دی مونږ ته دا پته ده چې دا خور ده دا مور ده دا د میراث حق دی دا مونځ دی دا طهارت دی دا عبادت دی دا روژه ده کم یو عبادت حج کم ځای ته چې د عبادت رسي کم احکامات ګورې دا د صحابو وجې نه مونږ ته را رسېدلي دي. خو چې مونږ ته راورسېده نو دا د دې هغه قربانیانې دي هغه صحابه چې هغې دا وی ان صلاتي و نسکي و محیای لله رب العالمین چې زما روژه ده زما زکات دی زما مونځ دی زما حج دی څه عبادت څه قرباني ده دا محض د الله رضا دپاره کوم.
ارسي په الله باندې قربان کړي نو د دې معمولی لذاتو د وجې نه د کفارو سره دوستی نه د کول پکار د کفارو نه ځان لرې کول پکار دی مولانا روم رحمه الله وی زندگی از بهر ذکر و بندگی است بے عبادت زندگی شرمندگی وی کم سړی ته چې مقصد پته اونه لګي د وی د خود سره د انسان ویلو لایق نه دی او د سره انسان نه دی چې د زندګۍ مقصد پته نه لګي محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله په معرکۃ الآرا کې یو واقعه نقل کړي وی بنی اسرائیلو کې دا د هغه زیات د ورورولۍ یو واقعه نقل کړي وی بنی اسرائیلو کې یو دوه کسان دی وی یو سړی لګیا دی بل ته وی ویره وروره یو قرض را لګ را که زر دیناره ورته وی زما سکار دی وی په دې پلانې روز به درکم او ورته وی ګواه وی وکفا بالله شهیدا وی وکیل وکفا بالله وکیلا وی ګوامم الله دی او کفیل مم الله دی ورته ز ټیک دا نو دې لاړو چې کارو کو د سمندر نه پورې غاړو چې کله میعاد پوره شو دا چې چا قرض ورکړی دی دی راغو د سمندر په کناره کې ناسته چیرې مسلمان نور می واده کړی د راضی با الته کشته انقط طوفان دې سړی وی دا بس چل کیږي نو دوی یاره مسلمان ته به واده کېږم یو لرګی راواغستو دننه خالق پاغې کې هغه زر دیناره کې خو هغې سره یو خط کې خو چې زه خو په طوفان کې ګیر شوی یم معذرت کوم او د الله په نوم دا پرېدم سمندر کې لرګی پرېښی دی دا ملګری ایثار شو هلته دی لا نړه دی بل ملګري وي یاره هغه رانغو ماښامې شو زه لاړ به شم خو زه وی چې ځم دا لرګی د اوبه راوړو دا به کور ته یوسم کله چې لرګی کور ته وړی دی چې کلو کړی دی ختم کتلی دی هغه زر اشرف هم کتلی زر دینار هم کتلی دی نو دا بل مرګری په سبای کشته ونیوه هغه زر دینار یې وله ورکړه چې دا ستا پیسې دي واخله یا خو ماته بېګا میلو شوي دي وی څنګه میلو شوي دی وی داسې انتظار مې کولو نو وی هغه ته خورو نه رسېد هغه لرګی دی راله الله رو رسولو وی تا وی چې یاره الله کافي دی الله زما کفالت کوي الله زما شاهد دی هم الله رو رسولو نو چې کله د انسان په زړه کې د بل سړي دپاره د نقص هغه حرس نه نو الله دا سړی چته نه نقصان کې کوي د هغه مدد هم شو هغه دی وله رو رسېده کفارو سره الله رسول ډېره ښه معامله کړې ده حدیث کې راځي وی یو یهودي راغه نبی کریم صلی الله علیه و وسلم پسې قرض دی نو ورته وی د خپل میعاد نه مخکې راغه وی د الله رسول هغه قرض راکا او ورته وی یاره اوس خو نشته وی میعاد خو نه دی پوره وی نه تر څو دې نه راکړې زه به در سره یم دلته غرمه شو مازیګر شو ماښام ماسخوتن سهار مونځه پورې هلته ناست دی صحابه ورته خوټ کېږي اشارو کې ورته وایي چې یاره زه پاسه نو الله رسول په صحابه پوه شو ورته وایي د ده زه قرضدار یم دا د حق دی نو هغه کس اذیت ورکولو د الله رسول رټلو نه صحابو ته الټه وې عمر صاحب هغه سړي ته څه خبرې وکړې نو په دې باندې عمر صاحب ته خبرې وکړې تاله دا نو پکار چې دته دې خبرې کړې وې تاله دا ویل پکارو چې چاله قرض ورکړې د وخت نه مخکې مه راځه او ما ته دا ویل پکارو چې یاره څوک چا نه قرض والې د وخت نه مخکې هغه له بندوبست کوشش کوه مونږ خو چې چا نه قرض والو مسلمان نه والو بس خېټې پې ور واچو مړه وي زه آخرت کې به ګورو ما ته مخکې ورځ یو کس خبره کوله وی یو کس رانه پیسې واغستې وی راله نه راکولې مې چې آخرت کې به ګورو وی راته وی لږې نور هم راکوي خیر دی په یو مخ به رانه آخرت کې والې دا خلک دومره زړه ور شوي دي د الله جنګ له دعوت ورکوي د الله قانون له دعوت مو ورکوه د الله غضب نه ځان وساته نو هغه کس چې کله دا وکته یهودي نو هغه په دې وخت کې د الله رسول ته وایي ویس غرض مې نه و د الله رسول تعالی اذیت مې نه در کولو وی ما په خپل کتابونو کې ستا واقعات کتلی او ستا باره کې مې دا کتلی چې دی به غوسه کېږي نه ستا باره کې مې دا کتلی چې دی به مساجد آبادي بازارونو ته به زیات نه ځي نو وی په دې وجه باندې وی ما دا خبره وکړه وی شابه کلمه راته وایه چې اسلام راوړم نو په هغه وخت کې هغه راپاڅېدو یهودي اسلام راوړو نو د الله رسول چې کم تعلیمات غیر مسلمو تم پریښي د هغه یو سبق آموز دي خو غیر مسلمو سره د زړه نه به دوستانه نه کې د دې نه سخت ممانعت راغلی دی